ساينس وايي مونږ رڼا ته وروتو اوس چې مونږ خپل یو جهاز لېږو سپوږمۍ ته الله محبوب 1400 کاله مخکې چې د کومې رڼا ته مونږ را دننه کړو په دغه رڼا کې دننه الله محبوب سپوږمۍ ته اشاره وکړه او دوه ټوټې یې وګرځوله هغې حجم وګوره هغې وزن وګوره هغه به څنګه وي نه صرف ګوتې اشارې سره او دا لا څه کوي سپوږمۍ ته خو خلک وختل که نه لمر ته ورنږدې کېدی نه شي ساینس وایي ډېر تپش کوي چېرته ډوبېږي چېرته راپورته کېږي هغه یوه ځان له خبره ده خو الله محبوب حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دې اسلام رڼا کې دا مونځ به څومره قیمتي مونځ و څومره قیمتي مونځ به د علي وي چې لمر نبی علیه السلام فرمایي 50,000 فرشتو روزانه زنجیرونه ورچولي وي مشرق نه مغرب ته راکاږي او دی چې ډوب شي هر ملک باندې ډوبېږي دا نه چې نه ډوبېږي نو دی عرش لاندې لاړ شي او په سجدې شي رب ته چې بیا حکم ورته وشي فرشتې بیا راکاږي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بهقي شریف دین علاوه په مستدرک کې په ډېرو کتابونو کې دا حدیث موجود نبی علیه السلام په غیږ کې سر ایښودی دی په دې کې لمر پرېوت علي له سترګو نه اوښکې لاړې غږ نه شي کولی او اوښکې محبوب په رخسار را پرېوت ولې علي وجه څه دی قربان لمر پرېوت وایي ادا بیا کوې که قضا بیا کوې وایي قربان قضا خو به مې هله کولو چې په خپل کار کې لګیا وم زه خو د الله او د الله رسول په اطاعت کې لګیا یم او ما نه مونځ قضا شو نبی علیہ السلام فرمائی پاسا علی لمر ته اشاره وکړه هغه ډوب شوی لمر الله محبوب دوباره راپورته کړ دا د اسلام رڼا دی امام اہل سنت فرمائی اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پیر لیا گئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے اللہ رب کریم متودا سے عظیم رڼا د اسلام را عطا کړي عظیم رڼا د اسلام را عطا فرمائی لتخرج الناس من الظلمات الى النور اے محبوبہ چې ته دا خلق د کفر تیرونه اسلام رڼا ته راولې